دا هم یوه بنیادی او اهم مسئله ده. خلک د دې ډېر زیات تپوس کوي چې هغه کوم شیزونه دي چې د هغو په استعمالولو کې قضا هم واجبېږي او کفاره هم واجبېږي. هغه شیزه چې هغه غذا یا به طور دوا استعمالیږي او قصدن څوک هغه وخوري یا هغه وسکي، نو په هغې صورت باندې قضا هم لازمه ده او کفاره هم لازمه ده. یا څوک قصدن هم بستری وکړي، خپلې کوروالۍ سره نږدېکت وکړي، نو په دې صورت کې هم قضا او کفاره دا دواړه لازم دي. فی نفسه د سترګو ته د رانجو په اچولو باندې روژه نه ماتېږي، او که چا سترګو ته رانجه واچول، سترګې یې تورې کړلې او دا یې سوچ وکړو چې زما خو روژه ماته شوله او بیا یې قصدن خوراک وکړو یا څښاک یې وکړو، نو په دې سړي باندې هم د روژې قضا او کفاره دواړه لازم دي. او د مسواک په استعمالولو باندې روژه نه ماتېږي، که هغه مسواک وچ وي او که لوند وي، تازه وي، که هر قسم وي. خو که چا مسواک استعمال کو او دا سوچ وکړو چې ما روژه ماته شوله او بیا یې قصدن خوراک وکړو او څښاک یې وکړو، په دې سړي باندې هم قضا او کفاره دواړه لازم دي. او داسې که چا د یوه سړي غیبت وکړو او بیا دا سوچ وکړو چې د غیبت په وجه خو د ما روژه ماته شوله او بیا یې قصدن خوراک وکړو یا څښاک یې وکړو، نو په دې سړي باندې هم قضا او کفاره دا دواړه لازم دي. او که چېرته خاوند او ښځې خپل منځ کې هم بستري کوله، نږدېکت یې کاوه او بیا په دې کې خاوند راضي و او ښځه چې کومه ده هغه راضي نه وه، نو په دې صورت کې په سړي باندې کفاره او قضا دا دواړه لازم دي، او ښځه چې کومه ده په هغې باندې صرف د روژې قضا لازمه ده او کفاره لازمه نه ده. او د جماع په شروع کې که چېرته ښځه دا راضي نه وي او بیا د جماع په منځ کې وروستې رضامندي اختیار کړي، بیا هم په دې ښځې باندې صرف د روژې قضا لازمه ده، د روژې کفاره لازمه نه ده. او داسې هغه ښځه چې هغې روژه نیولې وي او بیا دا سوچ وکړي چې نن خو د ما د ماهواري ورځ ده، نن خو ماته ماهواري راځي، بیماري راځي، نو دې بیا روژه ماته کړله، نو په داسې صورت کې هم او بیا دې ته ماهواري نه راغله، روژه یې ماته کړه خو ماهواري ورته را نغله، نو په دې صورت کې هم په دې ښځه باندې قضا او کفاره دا دواړه لازم دي. او داسې د روژې په حالت کې چلم څکل یا سګرټ څکل، په دې باندې هم روژه ماتېږي. او که چا قصدن چلم وڅکئ یا سګرټ یې وڅکو، نو په دې سړي باندې قضا هم لازمه ده او کفاره هم لازمه ده. دا کفاره تعلق چې کومه ده دا صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره ده. که چا د رمضان مبارک روژه وخوړله، ماته یې کړله په داسې شیانو باندې چې هغه د خوراک لپاره استعمالیږي یا د اسکاک لپاره استعمالیږي، نو په داسې سړي باندې قضا هم لازمیږي او کفاره هم لازمیږي. او دې نه علاوه چې کومې روژې دي، نفلي روژې دي، هغه که څوک روژه ماته کړي په هغه وخت کې په هغه باندې کفاره نه لازمیږي بلکې صرف قضا لازمیږي. نو د کفارې تعلق دا صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره ده، د نورو میاشتو سره د دې هیڅ تعلق نشته.